په دې پښتو وینا باندې او په دې خبرو باندې پلیز ریکویسټ کوم درته دا خبره او که بیا سم پښتو کوئ بیا سم را باسئ که نه طلحه بیا پښتیمانې یې دومره لوې خلک د ځوانۍ نه ځارېږي او تا ځواني تباه که ښایسته ژوند ښایسته زندګي که ځان له جوړول غواړې الله به یې درکړي څه چیز راشې مشله موږ هم په روډونو پروت وو داسې روچت زه منم خو لکه دوی سره زما کار نشته دی زه خپله د لور دپاره یره کوم زما دوی سره کار نشته دی کاشف فلټر فاونډیشن ټیم راغلو خو خور نه ځي او په زور مونږ چاته لاس نه شو اچولی مونږ د مینې محبت خلک یو یریږم هغه څوک چې وایي که نه د الله نه هم نه یریږم ولې چې الله موږ له داسې ژوند راکړی خو بیا هم دې دنیا کې زه ویرېږم د ماشومې دپاره چې دا داسې خبره ونه کړي ګنې دا دنیا چې ظلم کوي الله څه نه وایي ګوره زه به درته خپله مور ووایم نور څه نه شم ویلی دغه کولی شم څه خورم دله ورکولی شم نور زما څه نه کېږي څه نه کېږي اوبه خو به ځو ته مان اجازه غواړې هغه ماشوم سره خپله خبرې وکړي څه نوم دی طلحه نوم یې دی که نه یریږي هم خانداني هلک ته یریږي څوک ما ونه ګوري ښه په هر څه پوهېږي کال کې راسره 3 میاشتې تېرې کړي نور نه یم خبر پېښور کې مې علاج کړی خو جی ښکلي ژوند کې م تېر کړی نوي جانه موږ خپل حق ادا کړو موږ خپل حق ادا کړو هغه خپله مرضي ده سر تاسو ما نه سوال کوئ طلحه د دې ژوند به خو بشي که نه د دې ژوند به خو بشي که طلحه بچې نه دي دا خو پرېږدي طلحه بچې طلحه بچې طلحه موږ ګوره چاته نه ځو زما خبره واوره څه وې ماچو بچې ته سرجي زه خپله داسې روډ باندې کارخانو کې پروت وم زه هم په هغه باندې راجع کړی یم خو د ده به زندګي بچیا وم ورته وکړم که چېرې انسانیت بچ کېږي که نه او کاشف علي به ته خلک هر څه وي بیا یې اوچت کې راځي چې بوځو بسم الله کده جی خور نه زبردستي ده انسانیت پتر خور خپله ځم خو زه خو نه پرېږدم راځه بیا راځو راځه پرېږدې نه مشره راځه بیا راځو زه نه ځم خور ما یو خبر وکړه ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی یوازې په مونځ او دس نه ده صحیح ده یوازې په تسبو نه ده یوازې په ټوپۍ نه ده یوازې په ګیره نه چې زه د ګیره پرېږدم که زه داسې یو خبره وکړم ما سره مجیب هلک و او ورسره 4 شپې ما هسپتال کې کړي د هغه ما هغه هر څه کتلي دي خور ما زه کور کې خور لرم مور لرم چا نه اورېدلي یا واورئ یو کیسه واورئ خور چینی ده که نه پلیز زما سبا راشي بل زما ځینې مه بوځئ چې دلته ماله پلیز زما یو خبر وره کوم تاسو ته یو خبره کوم خور یو خبره ته کوم خور زما یو خبر وره رور در راته وویل خور مې درته وویله زما ځینې مه بوځئ دې ځینې یو ګنټه پس 2 ګنټې پس بار خیر دلته روډ باندې ورسره شپه وکړئ زما ځینې ما ته مسلک زما زړه بالکل نه دی ول چې ما ته مسلې دي دلته کې په حواله دی جی خور څه مطلب چې تاسو یې راسره مینه توتو کې مونږ سره یې کې ودرېږئ او چې په زور بوځئ که په رضا بوځئ ستاسو خپله مرضي ده د زور کار زمونږ نشته او نه کوو موږ چې په رضا زه به یو خبر وکړم چې پښتنو الله ته وګورئ او داسې خویندو میندو او داسې پښتنو ته وګورئ طلحه دنه واړه ماشومان دي موږ سره ته اوس هم ښه خبرې خو وکړه که نه طلحه لږ وګوره بره دې ماشومانو ته وګوره بره وګوره ښه زه یو ځل ورسره لاړ شه بیا به راشي یو خبره لکه که دې په دې یریږي چې ما یو ځل علاج کړی دی او ما سره به ظلم زیاتېږي انسان دی که نه او ما به وهي نو زه هم کور کې داسې کشران لرم دا هم زما بچي دي صحیح ده چې دې ما نه زارېږي او ما ته راجوختېږي مطلب د منشیاتو هسپتال کې څوک 3 کاله او 4 کاله نه تېروي
چې صحیح ده خور ستاسو- څه پته لګي ستا دا یو خبره دی بچي ژوند چینج کی او ته ورته بچي لاړ شه او دې سبا ټیک ټاک شي تعالی الله پاک د دې اجر درکړي مونږ خو سم ګناهګار یو کنه سر تاسو په خپل کوشش وکړئ خیر زبردستی سره مکه نشي دی او نور تاسو مرزي ده، په هر طریقه تاسو رضا کولای شي خور یو خبره ته کوم یو خور یو خبره ته کوم لکه دې کې ډیر د سیم وی زما خورجانې زما خورجانې کم زه د پاکستاني زما خوږې خور زما خبره اوره دا هم نشه یو کنه ماجد هم نشه یو کنه الله پاک ټیک ټاک ما د ماشومان د دې لپاره راوسته چې زما خور سړک کې درد لري داسې بچی لري کور کې کنه لري بالکل ولنه دا د چا بچی دی کنه دی دا سر دلته کې چې کم یو نشي دی لکه دوی منم دوی کې تمیز شته دی دوی کې ادب شته دی دوی کې هر لحاظ شته دی نو تاسو ته هم لکه دا غ نشيانو کې نه دي چې هغه نور رقم دي کې ماشاءالله خبرو دا خورجانې چې ته ورته ووایې کنه پتا زما دومره باور او دومره باور شته چې هغه به د ستا خبره نه غورځوي چې تاسو ورته وایي تاسو عزتدار یې پښتني که معاشره ته په هر نظر ګوري خو موږ بس تاسو قدر عزت تاسو وایئ چې زه پاټۍ والا یم نه بھائی ته ډېر عزتدار یې ښه زړه کې چې دا کم درد ولرلو او زه چې څنګه راغلم او د ماشومانو ته پیسې ورکړي نو د عزتدارې ښځې پته لګي ښه سر دلته کې نه عزت پته لګي او نه بې عزتۍ پته لګي زه ستا خبره کوم خور عزتدار یې عزتدار او زه تاته وایم چې اوس دې ټایم کې دا ماشومه به موږ یاد وکړو نور د ښځې عزت او هغه په سمه کورنۍ کې هم دغه عزت وي او په غلطه کې هم وي د عزت او د پښتو خبر تاسو په میډیا باندې مه شو کوئ پلیز خاص کر زمونږ جنکو ته پلیز تاسو دا مه شو کوئ زه اول ستاسو ډېر مننه قربان دې شم چې په میډیا باندې بار بار پښتانه مه راپاسوئ ډېر جنکۍ تاسو خاورو لاندې کړي په دې پښتو وینا باندې او په دې خبرو باندې پلیز ریکویسټ کوم درته دا که بیا سم پښتو کوئ بیا سم را باسئ که نه بیا سم راوچت شئ طلحه بچې طلحه بچې اصل کې زه به یو خبر وکړم دې خلکو نه کرکه کول نه دي پکار دې له مینه محبت ورکول پکار دي او دې ځان ته رانږدې کول پکار دي ځکه مونږ بار بار چغې وایو که نه دې خوراک هم ډېر د پښتو غیرت خبرو کې چې مونږ پښتانه به یې صرف په میډیا شوګو بیا یې تپوس او پوښتنه مونږ نه کوو نو بھائی جی جی خور بالکل پښتو پیژنې پښتو نه پیژنې چې نه پیژنې ولې پښتو راپاسوئ زما دومره وس مطابق کیږي چې بھائی زه یو نشي نه انکار نه کوم زه نه باندې مخ به راګه خدای پاک ته مړی بیا بس ملته خیر دی لګا دغه لو ګوره وسیم صاحب مینه به ورکو مونږ به ورته زه به ورسره کوی چې دا شپه دې راسېدل دي سبا کې شپه به ورسره سبا کړم ځکه چې زما زوی د کور کې په حیا په عزت پروت وي دا هم د چا بچانګې دی صحیح ده زما مور دی په عزت پرته دا هم د چا خور مور ده خو معاشره کې هغه خلکو ته یو پیغام ورکوم د خور یو خبر وکړه که نه چې مونږ دې خلکو د وجې نو هغه خلک چې کم خلک چاته پیغور ورکوي یا مطلب هغوی به سره دې بدې وي یا ورله دم ورته وي یا ورته مطلب هر رنګ دغه سیده منم چې دا خور به پاټیانې کوي یا به دغه کوي هغه خپله مرضي خو عزتداره ده حیاداره ده مونږ ورله راغو کاشف فلفل فاونډیشن ټیم ورله راغو ما یې تپوس وکړه ما یې پوښتنه وکړه زما دومره وس کېدو چېرې زه ورسره له 100 روپۍ قومت هم وکړم او دا خور ته ووایم چې علاج له دې هم بوځم خو خور وی علاج له نه ځم پاتې شو طلحه ماشوم چې د خور ویډیو کې خبره کړې وه د نه مخکې ما یو ویډیو کته یو ورور ویډیو کړې وه چېرې د خور ورته ویل دې بوځه نو بای زه خو ورته ناست یم زه به ورته شپه هم سبا کړم چې ما سره ځي موسټ ویلکم زه چې ځو بچې پاس ظالم مستقبل بری شي ستا ژوند داسې نه و بچې بالکل همدغسې و ته به دغسې خلکو سره نه کېناست بالکل کېناست څومره تبدیلي راغله ژوند کې مطلب هغه ژوند دې څنګه او دا ژوند دې څنګه او ما دا مې ولیدي دروغجن انسان ګورې الله هم وایي او دروغ ویل نه دي پکار حقیقت ووایه هغه ژوند خو ذلت و سرجي کمه نشه دې کوله هر یو نشه مې کړې ده نشو کې به دې څه حرکتونه کول بچې بس چې څه په راتلل ایسو کې خو ټول غلط هغه دی غلا به دې کولې که نه به دې کولې عجیب ردې بدې به دې کولې که نه به دې بالکل دروغ به دې وې که نه به دې وې دروغ خو پکې ډېر ویل شک شوبه به دې کوله که نه به دې بالکل کوي چې بالکل کله راغلی د تېرو یو څو کاله وشو داسې ما سره دې ژوند کې څومره فرق راغو
ډیر فرق راغی داسې نشه نه کوم که نه ډیر زیات دې کې مې عزت دی عزت مې هغه او ذلت و عزت شته ډیر خلک درله مینه درکوي ډیره زیاته څومره خلک راشي تاسو سره ودرېږي تاسو له مینه درکوي که نه درکوي؟ بالکل څومره خویندې میندې کاشف فلفل فاونډیشن ته راشي اول د چا تپوس کوي زمونږ تپوس کوي د ستاسو تپوس کوي بالکل زمونږ تپوس کوي طلحه بچې مونږ غواړو بچې چې د ستا عزت پیدا شي زه بیا دویم ځل باندې بایلو ویډیو کې ویډیو چې دا ماشوم بوز دی تا د ماشوم خبرې واورېدې که نه دا ور څه وشي که نه طلحه زما خبر اوره بچې طلحه بهار ونیسه یو خو راوله نه په زور نه په زور نه په زور نه بچې په زور نه په زور نه په زور نه په زور نه طلحه بچې مخ پټ که طلحه بچې طلحه بچې کښېنه دلته ما سره کښېنه بالکل ما نه عزتداره به یې حیادار به یې ما ته وګوره کور کې به روریان لري خویندې میندې به لري تربور به لري عزیز به لري صحیح ده تربور به لري عزیز به لري مخ بالکل شونه کې مخ بالکل مخایه طلحه خو زه درته منت کوم زاری کوم طلحه بچې الله مې دې قسم وي ښه مخ مخایا مخ مخایا طلحه بیا پښیماني یې دومره لوي لیکن سجینه خو نه دی په تاسو مې کنه تاسو هم داسې حرکت کولی چې موږ دنه بتر نشي نو په لاسو کې راولم کاشف فلفل فاونډیشن ته جی جی نو موږ دا وایو په سر ول لاس زموږ رور دی فاروق نام نه راځي فاروق زموږ رور دی ما ځان سره 3 کسان بوتله یو مې بوتلې دي او هغه ما نه مخکې 2 بوتلې دي په خپل مرزي باندې ما سره شاګرد ما سره لاړې او هغه هلته کېده زه ترې راغم خیر دا رضا کول غواړي سره داسې نشئ تاسو اوس اچانک ونه کېږي مونږ خبره کړې نن تاسو را خیر بیا نیکسټ ټایم به دا رضا به وي زه به سره خپله لاړه شم دونه تاسو دې ماشومان دپاره مونږ کولی شو اوس سره مونږ نشو تللی دې ټایم کې مونږ نشو تللی بالکل ګرانو کتونکو دا ویډیو ډیره زیاته غټه هم شوه او زه د دې خور عزت کوم زه د دې خور قدر کوم طلحه زمونږ بچی دی طلحه یو عزتدار دی طلحه به انشاءالله ژوند ورکو الله به ورله ورکوي او طلحه به مونږ ځان سره روانو پاتې شوه دغه خور مې وایي چې یاره زه خو اوس نشم دی نو خور خو به پرېږدو هغه مطلب نه مني او زنانه سره زور هم نه دی پکار پاتې شو ماشوم طلحه چې څنګه نوي جانو دغه چغې سورې والې چې زه نه ځم سره خو پر ازازم مشره خو زه والله کو پرېږدم نشه مشه او کو شل کاله پس هم روږدم پېښ وي نه والله کو پرېږدم نشه راځه نشه مه پرېږده راځه بالکل پرې نه دی نه مشره څنګه لاړ شم زه څوک پېژنم ما ته وګوره کور والا به زه راغواړم زه به له بیا ووایم مشره سبا هغې به راشي مونږ بیا روغواړو کاشف فلفل فاونډیشن ته راغواړو زموږ کار دی صحیح دی طلحه مشره زمونږ هم کار دی هلته ستاسې خو ني پراته وسم قسم ده څنګه سم د مې ځان دې تباه کو قسم به خدای خلک د ځوانۍ نه زاریږي او تا ځواني تباه کا مکو طلحه بچې کښېنه کتونکو قسم دې لیونی کېږم کیمرو ته کتل شپه ورځ د دې خدمت کول بیا د دې حفاظت کول دې دپاره MBBS سایکولوجسټ ډاکټر ټرینر قسم په خدای بس چې ما دې خلکو ته ژوند وقف کړی دی بھائی خیر دی که ما ته څوک هر څه وایي دي خو طلحه بچې دا ډېر عزتدار ماشوم دی طلحه بچې ډېر قدردان دی طلحه بچې دې نه مخکې هم علاج کړی خو انشاءالله کاشف فلفل فاونډیشن سره ځان سره بوځم چې مینه ورکړم یار دې خلکو نه کرکه مه کوئ هغه خلکو نه کرکه وکړئ چې کم خلک آیس پاوډر خرڅوي دا خلک ځان ته رانږدې کوي
او کاشف له چې الله عزت ورکړی دی نو په الله مې دې قسم وي که دې خلکو ته خلک په سپک نظر ګوري خو ما سره هم د دې خلکو دعاګانې دي هم د دې خلکو د خویندو میندو دعاګانې دي را سره. طلحه بچي طلحه خاصه جسمي ته ورته کنه طلحه بچي جزو بے اسپتال مشرف دے خوستی چم کو بس سنگا بل سکے نه څنګه اسپتال دی بی نشیم مشردا دی ولی زخت سے نشا خونه کو خط نشه نه کې ته ما پیژنې ها نه تیز وای ما پیژنې سر خوځي او ژبه نه خوځي قربان نو یم بس ما پیژنې زما ویډیوګانې دې کتلې دي والے نه مشرم زه څه کوم په ویډیوګانو کې وایا طلحه بچي وایا زه په ویډیوګانو کې څه کوم ګرانو کتونکو طلحه ماشوم ته مې وموي هغه خور ته مې وموي نمبر مې ورته هم ورکو زما یو بل ورور په هم کوشش وکړو الله دغه ته هم ژوند زندگی ورکي راغلو چې معاشرې دپاره پښتنو دپاره دغه خلکو ته دغه کاسه وښیله که څوک کور کې خور لري مور لري درد لري نو بالکل زما خو دومره وس مطابق کېدو چې زه راغم او دې سره دغه کې شریک یم اوس هم شریک یم بیا هم شریک یم او اینی ټایم د دې خدمت کې اویلیبل یم. طلحه بچې ما ته اجازه ته ځمه لاړم د نه ښه چې کله م راځې که نه ورسک روډ ډاګلار بېنظیر دفتر او چې د چا څوک نه وي که نه د هغې الله وي. یو جهان مننه ګرانو کتونکو او راغلو خپرونه وشوه انشاءالله زموږ دغه مقصد دی بهار موږ انشاءالله انسانیت ښایو صحیح ده ژوند هغه ټایم د کار شي سړی انسانیت په کار شي د انسانیت په کار شي سړی الله هم تل خوشحاله کامیاب ساته الله حافظ.